خپل ولس په حمایت کې دی چې کوم د میدان نه راغلي دي، کوم د دیر نه راغلي دي، کوم د باجوړ نه راغلي دي. ځکه چې ستاسو په علم کې ده چې په ټول ملاکنډ ډیویژن کې واحد تیمرګره هسپتال دی چې دې ته دا ټول ملاکنډ ډیویژن بیماران راځي. خو بدقسمتي زموږ دا ده چې د تیمرګرې هسپتال د یو سیاسي پارټۍ دفتر جوړ شوی دی. دلته چې کوم ایم ایس راځي، دلته چې کوم ډي ایم ایس راځي، هغه صرف د سیاسي نمایندګانو د غلا او د کرپشن د پټولو لپاره دلته ناستي، په خپل انتظامي امورو باندې خیال نه کوي. تر څو پورې چې دلته دا سیاسي مداخلت بند شوی نه وي، دا ایم ایس دا ډي ایم ایس دا انتظامیه په دې خبره باندې قایل کړی شوي نه وي چې ستا کار صرف د مریض سره دی، ستا کار انتظامي امور چلول چې کوم دي د هسپتال دنده دي، که ته ټرانسفر یې کې، که ته هسپتال نه ډاکټران لېږي، دا ستا خپله مسله ده. خو ما ته به دلته ډاکټر اول کښېنې، د هغې نه پس ته ټرانسفر یې کوه. دلته ایس ایچ او صاحب راغی، ما ته درخواست وکړو چې ته راشه په خپله باندې دا ویډیوګانې وګوره. زه دنده لاړم، نو په ارتوپیډک اوپیډي کې ډي ایم ایس صاحب په خپله ناست دی، یو ډاکټر ناست دی. بیا لاړم میډیکل اوپیډي ته، په میډیکل اوپیډي کې یو ډاکټر ناست دی، چلډرن اوپیډي بنده ده، ای این ټي بنده ده. ټول هسپتال چې کوم دی فلحال چې د دوی سره کوم اویلیبل سټاف دی هغه 2-3 ډاکټران دي. په دغې حوالې سره زما ستاسو په وساطت سره درخواست دی چې ایم ایس صاحب به غواړي په دې مسله کې سنجیدهی نو پکار ده چې